خان خوي شب قدر کې یو مړی شو زه ناستو مالته نو یو مولا راغی نو ماته یو شیخ را نږدې شو دا پیژنې مال نه ویل دا نه پیژنې مال نه پیژنې ویل دا خان خوي مولا دی خان خوي خان خوي څه مطلب شو ما ویل خان خوي دې ته وایي چې د خان او د غریب جګړه شي د خان او د غریب او دله فیصله لاړه شي نو دی چې خان ته وګوري نو وی خان خوي او دا غریب غول خوري دا خان ډیر خوي نو غریب ورته پړ کی ویل دا خان خوي مولا دی نو مونږه خان خوي مولیان هم هغه راوسته چې حکومت څه پالیسي وي په هغې باندې به عمل کوي وایي په اسلام کې د حکومت څه کار دی حکومت کې ځان له اسلام نشته حکومت کې ځان له دین نشته زه به د هغه د پالیسي احترام ولې کوم مارس کړی 13 جمعه چې تعریف ہمیشہ د حسن کی او د الله نه لوی حسین چې ده بل څوک نشي په دې دنیا کې هر حسن چې وګوره نو دغه حسن کې تجلی چې دا هغه د حسن د پروردگار عالم دی لگ پا جور نظر کا تاسو خدا پاک پہ پوئی کی اور تو گو رہی دا دنیا ټولا اللہ پاک په خپل ځان معاینه کړی دا اوس هغه بیله خبره ده چې په دغه مینتوب څوک پوهیږي او څوک پې نه پوهیږي څوک خو لیوني وي پوهیږي نه لیکن در حقیقت ټوله دنیا الله پاک په خپل ځان معاینه کړې ده ځکه چې د ټولې دنیا په دې دماغو کې الله پاک دا حصه چولې چې ښه شی به خوښي اوس هر ښه شي کې د ښه والي رنګ چې دی دا په حقیقت کې د خدای رنګ دی په هر ښه شي کې نو گویا هر ښه شی چې ستا خوښي نو داش د شي خوښوالی نه دی دا په حقیقت کې ستا خدای خوښ ځکه چې دا ښه شی جوړ کړی خدای دی دا ښه شی پیدا کړی خدای دی نو د دې وجې نه په حقیقت کې د ښه شي خوښوالی چې دی دا خوښوالی په حقیقت کې د خدای پاک اوس دې ته د هر چا دماغ خو رسېده ډېر ګران کار مولانا روم لیکلی دي چې مجنون یو ورځې کوټنۍ کې ناست دی او نیمه شپه ده نیمه شپه ده نو اللہ تا پا سجدہ پریوت ہو آواز کو یک شب مجنون بخلوت گائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز او بے نیاز خدا ہے اسکرا نامم تو مجنون کر دئی دا زمان نامه دی مجنون ولی خیدا مجنون خو لیونی ته وی اسکرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی دا زمان نامه دی مجنون ولی خیدا
او بیا د لیلا د عشق دی زما په دیړه کې ولې اچولې دی چغه یې وواله نیمه شپه ده او خدای ته دا التجا وکړه چې زما نامه دي مجنون ولې ایښې ده او بیا دې د لیلا دا درد زما په دیړه کې ولې اچولې آواز ورته وشو اوس په دې تاسو زه څه پوهېږم چې په نیمه شپه کې ته چې چغه ووهې نو تا تم آواز به کېږي په دې خو نه تاسو پوهېږئ ماما او نه پې زه پوهېږم ځکه چې د نیمې شپې په خوند تاسو څه پوهېږئ نیمه شپه کې خو راپاسې پېشمني ته و دا سوفار یې نه نباسئ او لمونځ یا کړی یا نه کړی او بیا اوده شي اوس په دې مونږ څه پوهېږو څه چل دی توره کوي سبا له روژه نیسي نو داسې به پې وروپړشېږي ستا او زما روژه کې بله شپه زما زوی ټوله شپه ویښ هم هلته څه چل کې هلکه ته خو ټوله شپه ویښ وې چې لیلة القدر مې لټولو یویشتمه شپه وې چې لیلة القدر مې لټولو ما لیلة القدر مې لټولو ویلو ما لی خواجه چی پرسیز شب قدر نشانی هر شب قدر است اگر تو قدر بدانی اے خواجه چی پرسیز یو بزرگ نه چا تپوس وکړو د لیلة القدر شپه راته وښایه هغه وی ما نه د لیلة القدر د شپې تپوس کې اے خواجه چی پرسیز شب قدر نشانی هر شب قدر است اگر تو قدر بدانی هر شپه د لیلة القدر د خو که تا سره قدر پیدا شي نو عرض دا و جی چې د رمضان کې بعضې ملیانو ویلي که نه چې یویشتمه کې لټوئ او درویشتمه کې لټوئ او پنځهویشتمه کې لټوئ او په اوویشتمه خو یې ډېر زور دی نو په اوویشتمه خو یې ډېر زور دی خو چې کوم ملک کې د اوویشتمې پته خو مو لګي چې اوویشتمه کومه ده پاکستان خو د ځان کپره وخوره په دې کې خو د اوویشتمې پته هم نه لګي د ښځو د افطاري پاټۍ خو پکې پته لګي ښځې م افطاري پاټۍ ورکوي نن اخبار کې وګورئ بېنظیرې ته افطاري پاټۍ ورکړې ده نو ټولې دا د امبرسرۍ میخې بربنډ سر او بربنډ اړتې او ولاړې د افطاري پاټي بېنظیرې ته کړې پکې غلام اسحاق خان هم را روان دی افطاري پاټي او دا افطاري پاټیانې چې څوک کوي دومره د ځان کپره نه چیچي چې تپوس دې وکړي چې روژه یې شته که نه افطاري پاټي خو سبقت د روژې غواړي که نه خیال م راغی روژه دې وي نو ته د افطاري پاټي وکړې که روژه نشته نو افطار د څه شي کوې روژه ماتې خو هلکه روژه څوک ماتې خو چې وړاندې روژه وي نو روژه ماته کړي چې روژه یې نه وي نو روژه ماتوي څنګه نو صاحب افطاري پاټیانې دي په دې ملک کې یو مخول او یو غیمه جوړه ده نو د اوویشتم پته خو مو لګي که نه اوس دلته دوه اوویشتمه دي یو د حکومت اوویشتم دی او یو زمونږ اوویشتم دی نو ته به په کوم اوویشتم کې رمضان دغه لټې شب قدر تاسو خیال راغی دا خو هغه ملکونو کې یو مخصوص په خلک لټوي چې کوم ملکونو کې پته وي چې واقع دا اوویشتم دی اوس رویت هلال کمیټي ماته کړه نو بله بلا راوسته نو نورې چې راوسته همغه خلق دی همغه د خان د خولې نوکران همغه سرکاري خلق